بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاتو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې 2 کاله پس په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د استادانو د برتۍ خبره روانه ده او دې لړ کې یو څو ورځو کې توقع ده چې اشتهار به هم راشي. نن دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره کوم چې بار بار تپوس کوي چې څه طریقې کار به وي. تاسو د ټولو د سوالونو جوابونه کوشش کوم چې په دې ویډیو کې درکړم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمندو کتونکو، نن چې کوم سټیټمنټ جاری شوی دی د هغې مطابق د ایټا سره معاهده شوې ده چې د هغې تر مخه په اول ځل د سکرینینګ ټیسټ نه وروستو کوالیفاینګ ټیسټ اخیستل هم ضروري شوي دي. په ایټا ټیسټ کې به 50% نمبر اخیستل ضروري وي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د لرې او وروستو پاتې علاقو دپاره دغه نمبر یې تر 30% کمولو فیصله کړې ده. برتي به خالصتا د میرټ په بنیاد کیږي او دا به د 15 کالو دپاره ناقابل تبادله وي. یعنی په کوم سکول کې چې څوک برتي شي په هغه سکول کې به 15 کاله تیرول وي. د محکمه تعلیم د ذرایعو مطابق د امیدوارانو درخواستونه به د ایټا په ویب سایټ وصولولی شي، د کوم دپاره چې به بایومیټرک کول هم ضروري وي. د برتۍ د عمل به په 120 ورځو کې مکمل کولی شي. څه ملګري د پیس تپوس کوي چې پیس به څومره وي. نو تر اوسه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي د هغې تر مخه د ګریډ 16 پورې 900 روپۍ او د ګریډ 16 نه بره پوسټونو دپاره 900 روپۍ داخله پیس به هم جمع کولی شي. قدرمندو کتونکو، نور چې څومره معلومات او اپډیټس راځي هغه به تاسو ته وخت په وخت په خپلو پیجونو باندې درکو. د ایټا ټیسټ د تیاری دپاره زموږ یوټیوب چینل دیروي اکیډمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې په هغې کې په پښتو کې ستاسو دپاره ډیر په اسانه باندې د ایټا د ټیسټ تیاری دپاره ویډیوګانې جوړیږي او وخت په وخت ستاسو د معلوماتو د اضافې دپاره دغه ویډیوګانې موږ شیر کوو. نو دغه یوټیوب چینل دیروي اکیډمي خامخا سبسکرایب کړئ. د نورو معلوماتو پورې اجازت غواړو. د الله په امان.